أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله پاک دے انسان پیدا کرے دے خالص د خپل بندگی او د عبادت لپاره پیدا کړي انسان دې لنه دې پیدا کړي چې تبا خوري اوس کې او بیا به مړ شي دا خو حیوانات دي دا خو سپیم خوراک کوي دا خو خرم خوراک کوي د چا د خوراک یو طریقه ده او د چا د خوراک بل طریقه ده نو دې انسان نه دې پیدا کړي انسان چې الله پیدا کړي دې د پاره پیدا کو او یواز انسان نه پیریان هم قرآن شریف کې الله فرمایي انسان او پیریان دواړو مې عبادت ته پیدا کړی دي دې زما بندګي او مال عبادت دي یعنی فرشتو چې کله آدم علیه السلام الله پیدا کو او فرشتو سره مشوره وکړه نو فرشتي وته سوي فرشتي وته صفاوي رب العالمین تا چې الله مونږ خو ستاسو تسبیح هم وایو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك من قصات تسبيح وايو سبحان الله وايو قدوس وايو بس دا کافی ده کنه رب العالمین وینا زبردست انسان پیدا کوم چې هغه باندې بددا عبادت لازم کوم په دې طریقه کې او که جنت پور کوم او کې اونکه دوزخ پور د فرشتي عبادت خدا سړي لکه مونږ چې ساګانې دا غي عبادت خدای لکه مونږ چې سترګا راپو اگا خدا اللہ دا طرف نا پاگوی عبادت لازم و ملزوم نہ دے او دام نہ رکاوی عبادتو کی خدای با جنتو ورکی او کیونکو نو خدای با دوزخ ورکی دا خو نشتا زمونگ دے عبادت سر ادا یو ٹکی او تاڑا چکہ دے بنی آدم دے انس و جنت انسان و پیری زم عبادت و بندگی اکلا نو اگا خوشالے بورکوم ما لا عین رأت ولا وزن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې هغه نه وګورېدلې دي نه یو سترګې لیدلې دي او نه د چا په زړه کې تېرې دي او که چېرته زما بندګي او نه کړه د بل چا بندګي وکړه او په دنیا کې زما عبادت او نه کړه نو داسې سزاګانې به ورکوم داسې سزاګانې چې د انسان په خواب او خیال کې هم دا سزا نشي تېرې رونو بندګي د الله وکړه عبادت د الله وکړه اللہ تزان نزدے کے دغا دنیا دے عبادت دے دے قبر کے بیا عبادت نشکول قبر کے بیا مز نشکول بعض خلق لبا قبر کے خود توفیق ورکی لکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کہ معراج تتلم نو موسیٰ علیہ السلام میں پا قبر کیولی دی یسولی منزے کاؤ او زمون علماء لکی زمون عالمان وی بعض انسان چې په دنیا کې څه عمل کوي نو خدای پاک په آخرت او په قبر کې دا هغه عمل جاری ورته ساتي بعض خلکو لازم نه ده یو خبره مې ذهن دراله یو ډېر لوی عالم د قرآن شریف قاری د قرآن شریف مفسر او قرآن شریف به لوسته نو چا په خوب کې ولید وی اللہ دا سر سوکلل وی دا اللہ نا میں دا سوال پا دنیا کے مکڑے ہو چیس ملشم امم دا اللہ نا دا سوالو کر فرشتو راتا سپوسو نوکل امی ٹکلل وی اللہ وی اس سخ وقتی میں اللہ یو درخواست کوم کا قبلے ما تا دا توفیق را کچھ دا قرآن شریف تلاوت شروع دا میں پا دنیا کے مرمانا او دا میں پا قبر کے مرمانا دا توفیق را کچھ دا قرآن شریف تلاوت شروع کم نو ما دا قرآن شریف تلاوت شروع کرده وی تخو بوزگار تلاوت سمرکے وی دل تستڑی کی دل نشتا دل توگی کی دل نشتا دل تا نار نشتا مال خدای جنت را کرده پا قبر کے او یو شان دا قرآن شریف تلاوت کم وی سمر بدی کردی وی دا او یو زرو کرتو نمیم زیاد ختمنا کرده نو دا سڑی و تا حیران شو وی دا خدای بنده تا تا بسوک در رسیگی دمرا ختمونا سوک کولی شی او تا سوی او تا وی کتاب دنیا کے صرف قل هو اللہ واحد صورت ہوئے یا یو آیت دا قرآن شریف تلاوت پا دنیا کے نو اللہ پی تعالی دمرا اجر در کئی کی زمان پا دے او یو ذرو ختمونو دمرا اجر نشتا
ځکه چې دلته زه کوم اخرت کې ثواب نشته دا خواصې زما خوښه و الله ته مې سوال وکړو الله وې کوه نو ما شروع کړو نو د ثواب ځای خو قبر نه دی د ثواب ځای خو آخرت نه دی د ثواب ځای خو جنت نه دی هغه خو د دې ثوابونو نتیجه او انعام بالته بلاوي د ثواب ځای خو دنیا رونو دغه دنیا د عمل دی که دلته د عمل وکړو باس کامیاب شوې او که دلته د عمل ونه کړو ناکام رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوی شخصیت یعنی د امت سفارش وکړي زما ستا سفارش وکړي د ګناهګار امت سفارش وکړي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي رسول الله مبارک فرمایي چې د غټو ګناهونو والا له سفارش کوم واړه نه غټو والا څومره لوی مرتبه لري او احادیثو کې راځي د قرآن د نصوص او ایتونو نه معلومیږي چې رسول الله مبارک په سفارش کوي داغه په سفارش به خلک جنت ته ځي او سردار دی د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو بیا به رسول الله مبارک سونه عبادت کوي عائشه بیبي فرمایي وی د شپې به ولاړو الله ته به جړل ولجوفه عزیز کعزیز المرجل وی دې سینې به داسې قرار کو لکه کټوي چې جوشيږي او قرار کوي ولاړ باو دا خپې به اوپر سید حتی تورمت قدماه وفي روایت تفطرت قدماه دا خپې مبارک به اوپر سید او دا لاندې پوند به اوچاو دي دومره وګت قیام به د عبادت نو سیب عائشہ بی بی وتسوي وإذا الله رسول دا سکه قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تا تخو الله مخیرس تا سم معاف کړی دي ته خو د ګنا نه محفوظ معصومه نو دا دومره تکلیف پزان ولې تیرې دا دومره اوږد قیام او تلاوتونه په مانځ کې ولې کې حضور پاک سو ماشاءالله افلا اكون عبدا شکورا چې خدای دون احسان ما سره وکړ چې مال پیغمبري راکړه دون احسان وکړ چې مخکې وروسته هر څه راته معاف کړل نو د دې رب شکریه ولې ادا نه کړم او شکریه د عبادت دی قسم دې زما ورونو کله ډېر خفه شم زه خدای پاک مونږ له سر نه کړل مونږ له خدای انسانیت انسانانه پیدا کړیو قسم دې د انسانیت د خدای لوی نعمت بیا خدای مسلمانان پیدا کړی او بیا د یو عظیم پیغمبر امتیان او عظیم کتاب قرآن شریف باندې زمون ایمان سترګې روغې پوزه صحیح خوله بدیداره پلاسونو روغ په شکل ښکلې بچي خدای راکړل چاته محتاجه مون خدای نه کړو سره د دې مون الله یاد نه کړو پکار دی چې د خدای شکر خو ادا کړو پیغمبر مبارک شکر ادا کوي او مون شکر نه ادا کوو چې موږ د خدای شکر ادا کړو او ګوره یاد وساته لئن شکرتم لازیدنکم قرآن کې الله وایي که زما شکر م ادا که نور به درله زیات او لئن کفرتم که زما ناشکري مو کړه ان عذابي لشدید وی زما د عذاب نه سخت شی ګورې بیا نشته نو عبادت څه شی دی الله پې خوشحالېږي عبادت څه شی دی د الله د نعمتونو شکریه ده عبادت څه شی دی بنده پې الله ته نږدې کېږي زما عبادت کی چې کوم خوند دی خو افسوس دا دی چې موږ نه جوړو زه به یو مثال صحابه بس چل صحابه چې با عبادت کو عبادت نو د عبادت یو بل توي راځه کړه دا یو دوه رکعاته خو را باندې وکړه ارحنا بها او دممو کا په منځ باندې غیب په منځ دم کېدل مونږ په سړی کې رمضان کې چې باغوي کوم منځ کا واه واه په ماسختن نه به شروع کړه تر پېشمنی پورې به ولاړو منځونه به کول فرض واجب په نو مستحب منځو او چې سلام به وګرځاو کور ته به منډه کړي نو خادمانو ته به شابه پېشمنی وروړي غني سبا را باندې راځي خوان به ورکاو لذت به ورکاو حضور پاک یو ځل په یو سفر کې په جهاد سفر کې نو الته کې یو ځای کې دماو خیمه خخ شوی په یو میدان یو درا و مخامخ د دوه غرونو مینس کې ولاره رسول الله صلی الله علیه وسلم پزړه کې دا سوچ راغی چې اسه نه پدې دره کې دشمن راشي او پدې دره کې راته کینه او زما پدې مرګرو دغه شو باران نه مرګري زخمی نه دشمن په دره باندې اٹیک ونه
نیو دو صحابه کرام مقرر کی بخاری شریف کی راځي وی تاسو بلان شو په دې درکې به زمون ډیوټي وکړه نه څوکیداری وکړه دواړه لاړه لغه درې ته وختل چې د پورې نه سوکران شي اگر رسول الله مبارک سوچ رښتونه والحمدلله دا یو صحابي دی بل ته وای دا سکارو کتو دشه څوکې دا زبې کوم تو دشه او زه بدل تکي ودرېګم اسم دی خوا قبله ده نو قبله ته به محکمه منبم کوم او څوکې بم کوم منبم کوم او څوکې بم کوم نو چې زه بیا ستړی شم نیمه تشبه ورسی نو بیا به زه تا راویښ کما نو ته به په مانځو درېږي مونځ به هم کې او مخامخ لکه چې سړی دغلته ولاړي دا لار ورته ښکاري مونځ به هم کې څوکۍ به هم کې په مانځه کې ګوره مونځ سره یې دونه شو دومره مینه ده هغه وی ډېره ښه ده نو دا یو ملګري په مانځو درېده بل وده شو واقعي دشمن را روان دشمن چې وکتل چې په دې دره کې خو څه سوری راته ښکاري هلکه څه بوټی دی د هغې سوری دی کاڼی دی د هغې سوری دی شپه ده که او که انسان دی نو د هغه ځای نه یې په غشي غزار وکړ دې غریب اوس په مانځه ولاړ دی چې غزار یې وکړ ټس ته د دا خېټه ولګېد وینې ترې روانه شوه د زر په یو چک غشي وویشته لګیا دی خپل منځ کې هغه دویم غشي وویشته چې دویم یې ویدی بیا ولګېد د زر غشي لرې کړه هغه یې وغورځاو او بیا خپل منځ کوي هغه ولی او دې غشي لړکۍ او خپل منځ جاري ساتي وینې ته وبهدې مرګري راویښ شو یا د خدای بنده چې لومبې غدارې در باندې وکړه نو زه دې ولې نه راویښولمه ماشاءالله په منځ ولاړم کنه د الله منځ مې پرېښې وې تلاوت مې پرېښې وې دې ته مینه او دې ته محبت نو بیا دواړو غشي راواغېښتل په هغه دښمن یې غزارونه وکړل دښمن پوه شو چې دا خو بوټې اونه نه ده او نه کاڼې د انسانان دي څوکۍ ته ولاړ دي لښکر لکه چې شته نو دښمن وتمبېد دا دې ته محبت ویرو مینه دې ته موږ له عبادت خوند نه راکړې مونږ که سار مانځه کې امام پسې ودرېدو او امام لږ غوندې تلاوت زیات کړي او قرات زیات کړي رښتیا ووایه تنګېږو که نه تنګېږو څوک په یو وخت پشي او څوک په بله پشي څوک یوې اوږې ته داسې کېږي او څوک بلې اوږې ته داسې کېږي او پړه کې وایي چې دا ملا صاحب اوس ته دې مری نه راونیسم او چې سلام وګرځئ استاد جي چته پکې تللی وی ابل پکې وي نو استاد جي نه جوړر سیر شوی و خیال یې نو دا زموږ تراویح مونږ چا پسې کوو تراویح خو مونځ دی که عبادت دی که نه چې الله خوشحاله شي مونږ تراویح په کوم ملا پسې کوو په هغه ملا پسې کوو چې کمې په یو 10-12 منټو کې ډز والا ورکړي ما خو تاسو ته په رمضان کې میروس هم ویم هم چې کم عالم او کم امام تراویح زر زر کوي او ځان ته خلاصوي بلکل چې تراویح ورپسې ولګي دا خو مونځ دی دې نه خو به ځان نه خلاصوي دغه مونځ چې دا ته ځان خلاصوي دا خو ته ټوکې کې خندا کې او رسول الله مبارک فرمایي چې دا مونځ الله ته ښیي دا مونځ چې دا مونږ ډز ده ډوز ده ډز ده ډوز ده غر غوره مې وکړي او ځان ته خلاصو عبادت د عبادت په شکل نه کو نو الله فرشتو ته وایي دا مې نه دی پکار دا دی بنده له په دا مخ د پاسه واپس ورولي عبادت بندګۍ یو سړی راغی دلته کې یو افسر ته ودرېده وایي دقسې په اطمینان هغه افسر خوشحاله شي چې دا سړی خو زما ډېر خیال ساتي زما قدر کوي او په عاجزۍ ماته ولاړ او که نه یو سړی افسر ته راشي او برید تاسې په برید په ګوتې هم داسې وایي بس او مټې هم ورته والي او راتلو سره داسې اوږې هم وویروئ او مخامخ نیغ کښېني ودرېږي نیغه او هغه ته وایي تاسو چپ در هغه نیک به وایي چې خدایه دا بشیر جان اوچت کړم او د پاسه پې وروغورځوم دې اوچت کما دا بلا او د پاسه په ورو غرزوما چې چپړاخه کما خدای دې به خو باسه د خبرې دا طریقې دراتلو دا طریقې نو چې یو افسر سره ته داسې نشي کوله رب العالمین سره ولې موږ دا شي عبادت وکړه بندګي وکړه الله زاری وکړه الله خپل عبادت وکړه رب العالمین
مزیدار رسول الله مبارک کوي صحابه کرام کوي او عبادت خو ډېر لوی شی دی جو مثال درکوم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و ډېر لوی سړی د رسول الله مبارک د احادیث حافظ یو ځای کې شپږ راځي بل ځای کې لس د لسو لکو احادیثو مرفوعو موقوفو مقطوعو حافظ لسو او د قرآن شریف هم حافظ ډېر نیک سړی و صاحب ډېر نیک سړی نو هغه به د شپې د الله تعالی حضور کې ولاړ او منځونه به یو لور و د په ګاونډ کې اوسېده هغه لور یو عالم په خوب کې ولید وی لور کاکا الله د سره څوک کړل وی ته نه ګورې جنت کې ګرځو وی جنت خدای درکوي جنت نه د احمد ابن حنبل ګاونډي یې کړم دیوال شریک هغه سره په کور کې دنیا کې هم د هغه ګاونډي او په جنت کې هم خدای د هغه ګاونډي کړم د عالم چې راویښ شو د لور ښځې لا ورغی وی زه حیران په دې کې احمد ابن حنبل له خدای مرتبه ورکړې کومه مرتبه خبره د قرآن شریف د مخ هغه لګوال خوړلی یو ظالم بادشاه د قرآن شریف په یو مسله کې په درو والو او بېهوشه شوی نو چې کله الله ته ور مخامخ شو یحیی ابن اقسم د شاګرد دی او د امام ترمذی استاد دی لوی محدث دی هغه په خوب کې ولید وی احمد ابن حنبل الله سره څوک کړل وی چې الله ته مخامخ شم پیدل چې خدای ته ما سره سکه وی الله راته فرمایي چې احمده چې ونه یریږي فکر مه کوه تا په دنیا کې زما د قرآن شریف د مخه تکلیف تیر کړی دی او وهل دی خوړلی دی نو داسې یو انعام در کوم چې ما بغیر د پیغمبر نه دا انعام بل چاله نه دی ورکړی هغه څه انعام دی وی احمد اوسه پورې چې ما سره جام خبرې کړې دي نو د پردې نه پورې غاړې کړې دي او تا ته دا پردې لرکوم زما د مخ ته نیغ نیغ وګوره وجوه یومئذ ناظره الى ربها ناظره مخونه به د قیامت پر ورځ خوشحالي خپل رب ته وګوري او د الله لیدل د دنیا په لیدلو مه قیاس کوئ موږ به ټول انشاءالله د خپل رب سره ملاقات کوو موږ به وینو انشاءالله احمد د دغه پای سړی او لور کاکاوي د هغه ګاونډي په جنت کې خدای وبخل د عالم صاحب راغی او د لور ښځې ته وروډه بابا څوک یره د پلان کې مولوي صاحب یو تپوس کوم وی ستا د خاوند څه عمل کړی دی ما ته وښایه هغه پس خیر چې د عمل زه وسم ما په خوب کې ولید جنت کې ما او د احمد ابن حنبل ګاونډي په جنت کې څه عمل یې کړی دی وی هغه اوس خاص عمل نه دی کړی وی دا کېدی نشي یو عمل به کړی خامخا به یو عمل کړی یاره وی داسې خاص عمل خو نه دی کړی نه وی ته سوچو کا ما ته ووایه وی ښه نو ته به ووایې مونځ به خپل کوو پوره وی دا مړه مونځ خو مړي ټول خلک وی ښه یو کار به یې کوو وی ماسخوتن مونږ به بره په چت باندې وده کېدو په کوټې په سر او احمد ابن حنبل بم د خپل کوټې په سر ولاړو او په مصلی به منځونه کول وی زما دا خاوند چې براغی ته به یو سوړه سویلې وکړو دی به کټ کې پرېوت او چې دی به کله ویښېده په ډډه به اوړېده نو ده به دا یو ټکې وی چې یا الله څومره خوند کوي چې د احمد ابن حنبل مانځه ته ولاړ الله غریب بچی دی را کړي ټوله ورځ سټکو دغه وواما پل کوما ټوله ورځ مټې مې خوږېږي چې ماسخوتن راشه که نه کوم په چوله څوک مټې مې خوږېږي الله او سټک مې والي ستړی م الله که دا نه وي نو ما به اوس د دې احمد ابن حنبل په شان عبادت به ما کړی دغسې عبادت به مې کړی وي ارمان چې نشم کولی نو چې ماسخوتن مونځ وکړم کټ ته پرېوځم د لقېدو نه یم ستړی م صرف او صرف د احمد ابن حنبل د عبادت په ارمان مړ شوی دی نو جنت کې خدای د احمد ابن حنبل ګاونډي وګرځي نو چې ته په خپل عمل وکې نیک او منځ وکې او نیک اعمال وکې نو الله به اجر درکوي کې به نه درکوي سخت دی نو په عبادت خدای خوشحاله
او چې نه کې الله خفه کېږي نن لوی غم موبایل او نت دی نت خلک یې د عبادت نه ټول ورځ دا خلک موبایل لو باسي او څوک فیسبوک او څوک نت او یقین کوه چې ټول دروغ دي ټول دا رښتیا پکې نشته دجالي فتنه ده او زمونږ په دې وطن کې راغلې ده او کومو خلکو چې رېستې ده هغه نه مونږ یې تباه ما ته بعضې وخت کې دا بیانونه مې خلک اوري نو د بار ملک نه ما سره رابطې کېږي د مسلو تپوسونه بعضې وخت کوي نو یو هلک راته ټېلیفون وکړه سره مسلې تپوس یې وکړه خبره اوږده وه ما ته وې ښه جي داسې کار دی ته څه وخت بیا اوده کېږي یا څه وخت را پاسې ما ته وه زه تا ته ټېلیفون وکړم مې ده بچې روزګار یم چا به کوه نه ویل سټور ته ننوځه به اوس هلته سټور کې په لندن کې چې ته نوکر نو ما ته سټور ته چې ننوځم په موبایل پابندي ده هلته تا سره خبرې نشم کولی او ټیم مې پوره دی د سټور د داخلېدو نو خبره اوږده ده بل وخت به سره بیا خبرې وکړم یعنې انګلینډ او په لندن او په امریکا کې چې کم سړی ډیوټۍ ته ولاړي موبایل باندې استعمالوي کم چې ډرایور د موبایل باندې استعمالوي کم چې ډیوټي کوي د ټریفک پولیس دی او په روډ ولاړ د موبایل باندې استعمالوي کم چې لګیا د خپل کار کوي موبایل باندې استعمالوي موږ څه کوو افسر سره موبایل چپړاسي سره موبایل ټریفک پولیس سره موبایل طالب سره موبایل مولا سره موبایل امام سره موبایل پخوا چې به خلکو مونځ وکړو نو قرآن شریفونه به یې راواغېستل او دا جومات به د دې ټپیانو ډک نو قرآن شریف به یې راواغېست څوک یو خوا څوک بل خوا او تلاوت به یې کو او چې کوم انسان له به په ناظره قرآن شریف نه ورتېده نو دې دیوالونو ته به یې ډډې والې او تسبیح به یې اړولې الله به یې یادو هلکه ټیک ویم که غلطه یا به تلاوت کو یا به تسبیح اړولې اوس چې سلام وګرځي نه راغلي چې منډه ووایي منډه کې د موبایل د خاطره او که جومات کې هم ناستي نو دیوال ته ډډه ولګي نو موبایل نه وباسي او امام صاحب هم قبلې تخفي کي او دې نور دې طرف ته قوم ته مخ کي او ډډه په محراب کې وي هغه خپل موبایل نه وباسي موبایل اړی راړی دا حل دی ټول موبایل موبایل ټچ موبایل ښځو سره موبایل سړو سره موبایل جینکو سره موبایل هلک سره موبایل که په کور کې لس کسه دي لس موبایل او که پنځه کسې پنځه موبایل دا موبایل به تاسو جنت ته بوځي تبلیغ والا پابندي لګولې تبلیغ والا دا کمال کړی دی چې هغې پابندي لګولې ده مخکې ډېره پابندي وه دا غټ نوره کوټې موبایل او چې تبلیغ له بچې لیل او سیروزې له هم لاړل وي دا به نه استعمالوي اوس التم خلک استعمال التم نشته هغوی پابندي لګولې ده هغې وایي مه کوئ خو زمونږ خلک خلاف ورزي کوي هغې اوس هم پابندي لګولې ده چې کور سره رابطه مه کوئ بس چې د کور نه راووتې نو تبلیغ څه شی دی الله سره جوړ پیدا کړه بس الله سره جوړ کور سره جوړ مه پیدا یعنې چې سړی چلې له پېښور ته لاړ چې خو د شپې پکې کور ته راتلی شي که نه پابندي له کور ته به نه دې ټولو ورځو کې به الله ته ستا توجه وي لیکن هغې کې نن سبا خلک زمونږ په مدرسو کې موبایل دی مال یو سړی مفتي صاحب له مې لېږلی و مې چې هغه دله مسله حل کړي اما له هغې پاتې وي هغه مفتي صاحب ته خو زه ناست یم او لګیا دی په موبایل کې ګوتې وي ته ورته ووایه چې زما دا مسله حل کړي وي ما ورته وایي مسله وي کښېنه وی بیا مې ورته چې زما مسله وي کښېنه وی لګیا دی په موبایل کې ګوتې وي په موبایل کې ګوتې وي مې دا حل دی ښځې دله مخې له راځي بربنډې ښځې بربنډې جینکې بربنډ سړي فلمونه پکې ګورې په موبایل کې الله له به څه جواب ورکړي او ټوله ورځ په یو بل سره پې لګیئ دروغ وایي د ګناه خبرې پې کوي او یا نو بل څه خصوصا دا سیاسیان خلک خفه کېږي ما په موبایل به څه چلو کي د یو نه به سر لر کي په دې تصویر نو د خر سر به پې کېږي چاله په د سپي سر باندې کېږي وایي خدایا دا سر د علم ځای دی دا چا پیدا کړی دی الله احسن التقویم ښکلی شکل الله پیدا کړی دی او الله وایي
دا الله رسول وای چې نور امتونو له شکلونه بدلیدل او زما د امت په زما د مخه شکل الله نه بدلی نو الله خو د پیغمبر دون لحاظ ساتي چې د ګناهګار شکل نه بدلی د دې امت او ظالمته ولا بدلی سر د یو کې او تنه د بلای تبا خدای له څه جواب ورکړي دا لیډر ډیر خوشو دا ستا پیغمبر دی څه که دا ستا خدای دی خالص د لیډر د لاسه موږ نن څه کوو موږ یو بل پسې کنځلې زه ستا لیډر پسې کنځل ته زما لیډر پسې کنځل زه ستا د لیډر ښځه لور او ته زما د لیډر ښځه لور دا کوم سوچ دی مړه دا څه فکر دی ستا په قبر کې به دا لیډر سملی تا به د مټه دا لیډر نشي جنت ته به دې رسئ څه چل وشو د قوم پیسه ده او د هر چا په حکومت کې به سړک هم جوړېږي او لښتې به هم جوړېږي او سکول به هم جوړېږي او پل به هم جوړېږي دا خو ستاسو وینې سوي دي او ستاسو خولې دي هر څوک چې دا بدله کوي خو خدای ته مهرباني وکړي د لیډر دپاره دروغ مه وایه د لیډر دپاره چاته کنځل مه کوئ د لیډر دپاره چا شکلونه مه بدلوئ د لیډر دپاره د چا خور او لور مه کنځئ مه کوئ د الله خیرت مه خرابوئ قبر له به ځای ګورئ قبر له قبر بیا به څه کوئ یو ځای کې مې تقریر و بیان اسې غصه راغله چا راته وایي چېرې په دې فیسبوک باندې بعضې خلک وایي چې د دې مدرسو داسې او د طالبانو داسې او د بولیانو داسې کنځل کوي زړه مې یو ټکې راغی او ما فورا وویل ما وی چې څوک هم په مدرسو او په ګیرو پټکو او مولیانو پسې کنځل کوي مې قبر یو که نه وی که مخې د قبلې نه ورخاته ته نو زما په مخ لاړې دا خبره مې لړه راغله بیا خفه وم دا دې څه دا خو نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې دا دې څه بیا خدای بیا مې وی زه دا به زه هم په دې مجلس کې یا بلکې به خلکو ته ویم چې دا ما نه لږه تیزي شوې ده یو سړی راغی مورې یو سړی راغی زموږ د دې ضلع 400 د یو کلي دی نوم یې د دنال زموږ د جومات ته هم کله کله مانځه ده همیشه نه راځي خو داسې په څلورو پنځمه جمعه راځي ما ته مولوي صاحب وایي تا هغه خبره وکړه وایي زه ما سره ګوان پراته دي ګوان زموږ کلي کې یو سړی خښ کړ خو یاره ظالم به وایي ستاسو د مدرسې طالبان هم په جومات کې نه پرېښود کنځل مدرسو پسې ګیرې مړوي دا ګیرې ته بیا جارو وي د مخ پورې جارو او یې ځان ته کړې ده دا خبرې بیا کولې وایي مړ شو ګاونډي قبره مو کوي خخم کړ باران شوی علاقه خټه وه وایي بل سړی مړ شو 15 ورځې پس یا 10 ورځې پس هر څونه چې دروغجن نه شم په جومات ممبر یې هغه له قبر کنېسته د دغې سړي له حد پکې وغورځېد وایي چې مو ته وکتل دونه پړسېدلی و دغه سړی دونه چې له حد پې ډک شوی او یقین وکوي چې مخ ته مو له وکتل مخ یې د قبلې په ځای ورخاته ته موږ وایو دنیا ده او پیسه ده او موټر دی ایر کنډیشن دی او مری ده او ابټاباد دی او لاور دی او مزې دي هلته به څه کوې خبر د خدای بندګانو الله خوشحاله سار لا بابیا عمل نینن عمل لے گوری سار لا بابیا بابا جی زمان خدای پاک دیو بخی مولانا شہزادہ صاحب رحمت اللہ علیہ ما بہت تکلوی میرے ستڑی شوی اودشا وی بچے قبر کے میرے خدای خوب نصیب بچے قبر کے میرے خدای خوب نصیب نو من خود دل تم پا منڈو یو دلوڑی نا پا داو پا پیسو پسے ہو پا مال او پا دولت پسے نو که قبر کے منگ دا لوڑی نا پا دوشو او خوبم نصیب نشو سبکو خسرت دنیا والآخر دلتم تباشو دلتم تباشو دلتا زانو کڑو چه قبر کے دے خوب نصیب شی دلتا اللہ خوشحالا که گرمی برداشت که چه قبر کے خدای دتا پلاحت کی یخ دا جنت یخ خواگانا دلتا لگتان نار نور که چه پا قبر کے خدای دا جنت خوراکونا دل در کی عبادت اللہ برادی کوئے تلاوت بکوئے دا قرآن شریف نفل کوئے دا خدای پاک دا پارا تلاوت کوئے دروس شریف وائے ذکر کوئے تسبیم سکڑے تسبوزے موبیل نہیں ولے
هر چا سره په جیب کې تسبیح پرته مونږ له بڑے خلک را لږ یو جوړه تسبیح نشته بابا جی بسر وزمون بلا تسبیح پرته وي یو جوړه تسبیح هم داوان قسم په خدای که څوګت بس پوتا پوس تسبیح څوک دې او سړی دلته اوس مړ دی دا مشره نه پیژني زبراتم دې بدرخیل جمعه ته منځله زندم پول مخه لمال راغی ما ته وای یاره مولوی صاحب دا تهجد څو رکعات دی ما خو بیگا خدای پاک پاسولم یو 2 رکعاته ته مونږ مې وکړه دا خدای ډېر خوان دی وکړه مې ډېر دې خو خدای دې قبول کړي تو کولې سالور کولې شپږ کولې چې سبا مې قتل بیا راته ولاړ او تسبیح مرسته وي اسی به سه لاس کې ماته نه غنېږي کولې الکه ماته څه لاس په نه غنېږي کې او بس علاوه پټه کنه څه نه غنېږي کې تسبیح پټو کې یو ځل په خوا چې ډېره موده شوه په دې چهارشنبې میلې ته تللی وم دا نوخار روډ باندې په خوا د چهارشنبې دا میله په نوخار روډ هلته م څاروی اخېسته دا زمونږ د محلې کسان هم ورا سره زه پکې کشر وم هغه ټول مشران مې خال هلته لاړو سمره شو نو ما سره تسبیح وي څادر مې والې او تسبیح مې په دې لاس کې اړولې یو سړی ما ته راته راغی وی جنګې هغه وی ګرځه سره ماړسته وی جنګو یا خدای پاک څه جنګې وی جنګو نو زر مې هغه څادر ته لري کا تسبیح مې وداس مې دی خو که جو جنګو غریوال او تخته نو ما ته وی چې یاره مولوی صاحب دا تهجد څه ټیمې په ما خو ابل شپه خدای فضل کړو دوه مې کړي پاسېده مې دا اخره شپه کې کاوه اوس چې بل اوس بیا ولاړ بیا راته ولاړ او تسبیح نه اړی نیغې نه ټقار ته وباسي یاره مولوی صاحب دا څو رکعات دي په ما خو بله شپه خدای فضل کړو دوه مې کړي دا به څو وي ما یې دوه نه والا تو پورې چې څومره کولی شي اوس چې بل اوس بیا ولاړو اوس او خلکو ته م ګوري یاره جي دا تهجد مې خدای ته وګوره چې بیا تهجد ونه کوي دا خدای نیک بخته یا به د غاښو کېده یا به دستونه درغلي نو په تېر کې د یو 2 رکعاته څو کړل چې موږ له دې غوږونه وخوړل خو چې په دې زوب سار پاسېدلي هم 2 مې کړي دي چې په دې زوب پاسېدلي هم 3 مې کړي او څلور داسې کوي د خدای نیک بخته مونږ هغه خوند کوي چې یو الله ته خبر شي او ته ته خبر بل څوک ته خبر نشي ډېر خلک دا بېدرېغه عمرې کوي بېدرېغه عمرې سبا وایي یاره جینو دا مې 15مه وه دا 5م کال دی دا 6م کال دی خلکو ته ځباتئ چې ما 2 عمرې کړې دي څه ضرورت دی خدای دې هر کال عمرو له بوزه دا خلکو ته ولې وایي چې دا مې 6م کال دی او دا مې 7م کال دی او دا مې 8م کال دی او دا مې 10م کال دی ضرورت سره دې خبر عبادت وکړه څه دپاره وکړه د ایاک نعبدو یا الله مونږ د عبادت خاص تعالی کو بندلې نه کوو بل چارې نه کوو چې الله پې خوشحاله شي بندگی دا الله وکړي زمارو الله خوشاله بس دې مهرباني وکړي دې کشرانو ته دې بچو ته ویم دا کشران په ما ډېر ګران دي دا زموږ ذخیره ده دا کشران هلکان مهرباني وکړي موبایل ته ډېره توجه مو ورکوئ لاس کې تسبیح والے ذکر پې کوئ تسبیح والے درود شریف پہ وائے او پدی بندونو شمیر کوي رسول الله مبارک فرمای د دې ګوتو د بندونو نه بد قیامت پر اس خدای تپوس کوي دوی له بجبه ورکی چې تاسو په دې ذکر کړی دی او کنه ذکر تاسو ته کولی شي کنه که یو سړی په دفتر کې مناسته او دې اوسګار دی او وخت نو دې د الله ذکر وکي کنه تلاوت دی وکي لا اله الا الله دی درود شریف دی وای کدی ډیوټه روان دی نو پلا ردی درود شریف نشي ویل ذکر نشي کول چې دې د کور نه دکان ته روان دی او واپس دکان ته دی دې ذکر نشي کول دې چې دکان کې ناشته او گا کې کم وخت کې نه دې ذکر نشي کولی دې الله نشي یادول قسم دې خدای مونږ له مو اخیرا کړی دی مونږ له الله سو جبرا کړی نه او مونږ د دې نه اس فائدہ و نه غشته زمارو او دام پکې نشتا چې عبادت دا با صرف غریب بکئی یاره ډیر مصروف ہے ما مزه بس عبادت وکړم ډیر زیات مصروف ہے خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه چې کله وفات شو ډیر لوی بزرګ ولی الله د زمانه د دنیا مریدان او خلق را له جنازه تیار شو او صفونه ادریدل امام نشتا
اوس څوک وایي چې څوک به کم خلیفه به خلیفګان خو ډېر کم خلیفه به مخکې کېږي او جنازه به کوي دی کې یو سړی پاسه وی خدای مو بخا د خواجه صاحب رحمت الله علیه وصیت دی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې په ټوله زندګۍ کې د هغه نه تکبیر اولی نه پاتې شوی د امام سره تکبیر اولی په ټول جون کې نه پاتې شوی نمبر 1 په جون کې ته تهجد نه پاتې شوی په جون او په جون کې د مازدیګر نه مخکې چې کوم سلور رکعات نفلي نو هغه سلور رکعات نفل په جون کې دا غد نه پاتې شوی او په زندګۍ کې په غیر محرم چې کوم انسان د دخ یا زوینا او ضرور نه علاوه په غلط نظر پردي لکته نه کوي او پردي خزه بس ټول خلق غلي تهجد خو ډېرو نه پاتې کیږي ټول غلی شو ما زیګر نه مخکې سلور ډېر خلق را منډي کې کاری وي او په جمع ودرېږي او په سړو الکانو په زنانو خو په نظر هم لګي او تکبیر اولاد ډېرو خلکو نه پاتې کیږي بعضونه کول نه پاتې کیږي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل لاغه جمعه ته نو زموږ د ابولیان دي چې خلک یو بل تر ترغاړو دي موږ هم چې یو پروګرام لږ شعور ترغاړو دي بل ترغاړو دي بل ترغاړو دي الته جمع تیار یو دلته خلک ترغاړو وتلو په خیر علي شروع دي نو دا په خیر علي ستړي مشي د کې اقامت شروع شو د مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه تکبیر اولی فوت شو اعلان دې کوم خو پر کو کې اعلان دې رکعات اعلان دې کو چې مونږ یو کې جړل ډېرې جړل نو خلک راغلي وی حضرت چا خوکلې وې نه چا بیا ادبی وکړه وې نه وی ولې جاړي وی دیرش کاله پس رانه تکبیر اولی فوت شو دې ته د الله رضا نو دا سلور کارونه بچا کی سلور پیشه به تهجد به نه پرېخه مازیګر نمک کې سلور رکعات نفل به نه پرېخه غلط نظر به پچانی لګېدلې او تهجد به نه او تکبیر اولی باندې فوت شو نو ټول حیران شو چا کوم جرأت نو یو سړی را مخکې شو په مخ ساده چولو او جنازه او چې ودرېد نو خواجه بختیار کاکی رحمت الله علیه ته وی وستا کار به شي خو موږ د رسوا کړو ولې اوس خلکو ته پته ولې سرور صفاتونه پدې کې دي کړه ستا کار به شي خو موږ د رسوا کړو جنازه وکړه نو چې مخې واړو خلکو وتو قتل نو بادشاہ وقت او سلطان شمس الدین التمشو بادشاہ سلطان شمس الدین التمشو بجون کی مازدیګر نمک کې سلور ندی پرېخه غلط نظر نه دی لګېدلې تهجد نه دی پرېخه تکبیر ولا نه دا بنوي چې زما کارونه دی او ډېر مصروف یم او بادشاہ یم او وزیر اعظم یم او وزیر یم او دا الله دار سلام کې خبر تبزو اخرت عبادت وکړو که خیر ان شاء الله توجه به ورکو د نفس عبادت لګول نن به ورکو کوشش وکړه مړه د مازدیګر سلور منټه 15 منټه لګي او چې دا سلور نفل وسره کې نو 10 منټه شو د ماسپخین یو سلور رکعاته سنت نمخ یو سلور نفل پکې وکړه دعا وکړه خیر ماس خدان لک په وخت لال شه یو سلور نفل د فرض نمخ وکړه الله به خوشاله شي او ما خام چې د سنت وکړه ورپسې یو سلور رکعاته وکړه او ګور یو خبره کوم مونږ خپل یو کې خپل تبلیغ کلار شي نو مونږ بدل کې مونږ خپل یو کې خشته مونږ کې په قلار مونږ کې په اطمینان چې دا د روز مونږ کې نو سلور منټه به ولګي او چې په اطمینان کې نو شپږ منټه به ولګي نو 2 منټه خدای له نشي ورکو تلاوت پکوي که خیر ان شاء الله ټول مرګري او د نن نه پس ار مرګري په جیب کې تسبیح ساته که خیر اکل کني چې درلواله تسبیح به نن نه پس کړ چې څومره مرګري نن نه پس په هر یو مرګري په جیب کې یو سلو دانو والا تسبیح خامخا بساته تسبیح او پاغه تسبیح څه کوي الله په یاد کې لا اله الا الله درود شریف په وای سبحان الله په وای درېمه کلمه سلورمه کلمه کلمه شهادت درود شریف
او استغفار چې سم وخت دا صرف الله الله په کوم کافی دا صرف لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله دام کافی دا موسی علیہ السلام الله ته وی الله دا څه شی راته وخا چې ته په قیامت پر ډیر خوشاله وی لا اله الا الله او الله دا ټول خلق وي ما ته دا څه شی وخا چې بل څوک نه وي او زه وایم او تا ته په نږدې شم ته په خوشالهږي وی اے موسی کدا ټول دنیا زمکه اسمانونه تل په یو چابړي کې واچي او دا لا اله الا الله په بل کې واچي دا په وزندار لا اله الا الله د عبادت لایق نشته مگر الله دې الله خوشالي کړ سبحان الله الله د هر عیب نه پاک دی الحمدلله چې څومره کل صفاتونه دي ټول د الله دی والله لا ثابت دي لا حول ولا قوه الا بالله د دشمن او د شیطان نه خلاصېدل به د خدای د ذات نه کېږي په عبادت طاقت په ډوډۍ د دنیا په جون به د خدای د توفیق نه کېږي دا داسې څیزونه چې الله په خوشالېږي درنو زه په دې کې بله جمعه بیا راته خلاص کړم څه خبرې پکې نور هم شته خو صرف دونه ما تاسو انشاءالله چې دا خبرې به زما منع که خیر انشاءالله عبادت به کوو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قسم دې قبر کې به بیا مونږ ارمان کوو افسوس به کوو اسې مو وخت تېر کوو مونږ خو د الله بندګي ونه کړه مونږ ته خو په لاره چې تم ذکر کولی شو مونږ خو ونه کړه مونږ خو چې دکان ته تلو ډیوټۍ له تلو نو مونږ ذکر کولی شو مونږ خو ذکر ونه کړو اسې بې سم خوله ستړې کړه د لیډر په خپلو لیډر په صفتونو د بل لیډر په بدو باندې په ذل رانه ارسه لاړل مونږ خو خدای رضا نه کړه زما وروڼو الله مخکې دی رسول الله مخکې دی قرآن مخکې دی دین مخکې دی شریعت مخکې دی د آخرت ورځ مخکې د هغې ته به نظر کې قبر ته به نظر کې بس الله خوشحالېږي په عبادت بدنیم دے نفل کوا تلاوت کوا ذکرونه کوا عبادت مالیم دے صدقه ور کوا او خلقو کندو رندو یتیمانانو سره امداد کوا داسم د چې دواړم دی حج وکا نفلی حج وکا عمرې له لاړ شه دعا وکړئ رب العالمین موږ له د نیکو اعمالو او د عباداتو توفیق راکړي یا الله که موږ نه څه غلطۍ شوي په ژبه لاس ګناهونه الله موږ ته معاف کړي الله موږ ته معاف کړي یا الله موږ وبخه یا الله موږ معاف کړه الله موږ خو اسم نه دي کړی پروردګاره تا په موږ هر قسم احسان کړی دی موږ سره د هر قسمه ښېګړه کړې ده موږ د هغې هېڅ شکر نه دی ادا کړی موږ له د هغې د شکریې توفیق راکړي عبادت سره مینه پیدا کړي عبادت سره شوق پیدا کړي او چې کوم هم کړی دی د ډز ډوز عبادت هم کړی د منډو تړلو یا الله دې قبول کړي یا الله دې قبول کړي زمونږ بچي نیکان کې زمونږ زنانه نیکانې کې الله ته زمونږ نه راضي شي خدای چې څومره بیماران دي روغ صحتونه او شفا والا ورکړي چې څومره قرضداران یې الله قرضونه اخلاص کړي او زمونږ په دې کلي کې د تېر هفته دوه مړي شوي یو خو زمونږ د محمد عمر کاکا اینګور وفات شوي وه د محمد عمر کاکا اینګور وفات شوي وه او یو په خټ کې د سید ولی مور وفات شوي وه الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي الله دې د آخرت لوړې مرتبې ورکړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي او زما یو دوست دی حاجي شفیع الرحمن صاحب د انګو هغه والد صاحب مونږ ته د روغ صحت دعا کړې وه ما سره په عمره کې ملګری مدینه منوره کې 2 ورځې را سره کېناست مدینه منوره کې یو ورځ او بیا را سره کېناست او بس ټیک ټاکو او مدینه شریفې نه چې څنګه لاړ زمانې په دوبۍ کې پاتې کېږي الته هم رجو شو غریب پرېوته او پاکستان ته وروړو مړ شو مخکې ورځو کې دفن ډېر نیک سړی دعا وته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله وارثانو له صبر ورکړي او دی وایي چې دا حیات ګل کورونو په د خالق وفات شوی دی او په میره کې د حمد علي شاه خوریونه دي هغه وفات شوی دی او د ارټ کورونو اشفاق وفات شوی دی او د سرکي د شاګانو سیار وفات شوی دی ټول د خدای پاک وبخي ټول د خدای پاک وبخي الله یې د ټولو مغفرتونه نصیب کړي د ټولو وارثانو له الله پاک صبر ورکړي دې تا کال نوي راغلی ما بچي مې علم ته روان کړي دي الله دې عالمان کړي دی وایي چې بامبو خېلو
د مسافر بټیاري رور فرهاد علي بابو سلور ورځې مخکې پېښور کې وفات دی الله دې مغفرت نصیب کړي وارثانو له الله صبر ورکړي او بعضې مریضان د هغې دعاګانې غوښتې دي خدای پاک دې روغ صحت ورکړي یو ملګري نوکرۍ دپاره چام چې نوکرۍ له کاغذونه جمع کړي دي الله دې ولې ښه نوکري ورکړي څوک ابو سعید باچا الله دې ولې روغ صحت او شفا ورکړي بادر زمونږه بادر دی دا غزوې دی بارمل کې هغه ته سکاټ دی هغه ورته نه میلاویږي دا لیسنس چې خدای پاک والا هغه برابر بار ملکونو کې چې څومره مسافر دی هغې ته دعا کوئ د دې مسافرو ما ته پته چې الله ورته بار دنیا کې ژوند آسان کړي الله د مشکلاتو نه وساتي او دا بل دی فضلالرحمن د هغه ښځه بیماره ده الله دې شفا ورکړي او اخون بابا پېښور او بس ټول چا خو دعاګانې غوښتې دي الله ول دعاګانې قبول یا الله ته زمونږ نه راضي شي خدایا چې چاته څه پریشانۍ ټینشنونه دی هغه ول الله په خوشحالو بدل او موږ د دنیا او د آخر د غمونو او د فتنو نه وساتې بچو له موږ له دنیا او آخر خوشحالۍ راکړې د حاسدینو د حسد نه الله وساتې د شریانو د شر نه مو ساتې د بغضیانو د بغضونو نه مو ساتې بعضې خلکو داخلي کړي دي د حج دپاره دعا وکړئ چې خدای پاکې په خیر او عافیت بوتلی کړي مړه دعا ځان ته مو کوئ د خدای په در کې خو څه کمي نشته موږ تاسو دې هم خدای د بیت الله حج لګولو الله یې زمونږ په تقدیر کې د بیت الله حج او عمرې ولیکي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.